چې نن سبا په دې کوچدنو کې او په دې ودونو کې دا رسمونه او رواجونه ډېر زیات دي او هغه تقریبا چې د حد نه واغوښتل او څوک د هغې وس نه لري د چا په بس کې نه ده. نو دې باره کې تاسو څه وایو؟ نو دې باره کې به موږ نصیحت کوو، ځکه چې موږ خو څه قانون سازي نشو کولی. په کار خو دا ده چې زموږ کوم سینیټرز دي او زموږ څومره ایم این ایز دي، ځکه چې زموږ قانون سازي په سینټ او قومي اسمبلی کې کېږي یا صوبایي اسمبلی زموږ ایم پی ایز دي، هغوی هم سفارشات ورکولی شي، بل پاس کولی شي، آرډیننس پاس کولی شي. نو کوم چې ایم پی ایز دي، ایم این ایز دي، سینیټرز دي، داسې خلک یې سملو ته ولېږئ لکه د مشتاق احمد خان صاحب په شانې خلک ولېږئ چې هغوی هلته کم کار وکړو. یو کس دی او په ټول پارلیمنت باندې او په ټول سینټ باندې هغه حاوي دی، یو مولانا عبدالاکبر چترالي او په ټول قومي اسمبلی باندې حاوي و. یعنی په ټاپ باندې دغه لیجسلیشن او دغه چې کوم قانون سازیان یې کړي دي او هغه چې څومره کار کړی دی دا مشتاق احمد خان صاحب کړی په هر ایشو باندې. یعنی ته چې کله کښېنې او انټرنیټ لا یو ګوګل له چېرته یو ایشو ورکوي چې په دې ایشو باندې چا خبره کړل ده، نو په ټاپ به مشتاق احمد خان صاحب راځي تعالی. په دې وجه باندې داسې خلک تاسو سملو ته ولېږئ چې هغوی قانون سازیان یې وکړي او پابندیان یې ولېږي. په دې وجه باندې موږ خو یو دغه ترغیب ورکوو او د ایم پی ایز ایم این ایز ته وایو چې تاسو په دې کې قانون سازي وکړئ او د هغې سره موږ به عوامي موږ به نصیحت کوو چې دا رسمونه رواجونه خاص کر زنانو ته وایم زموږ چې څومره خویندې دي زموږ دا سیشن اوري، زموږ دا ویډیوز اوري، هغوی ته هم دا درخواست کوو چې لږ رحم په ځان باندې وکړئ، په دې خپلو خاوندانو باندې رحم وکړئ، په دې خپلو ورونو باندې رحم وکړئ. دا مال دولت ګټل د دې لپاره مسافریانې کول، یورپ ته تلل. بېګا موږ په مردان کې د یو 2 هلکانو سره ناستو په یورپ کې وو، هغوی چې کوم موږ ته خپل حال وایو چې هلته موږ څومره مشکل باندې پیسې ګټو، نو موږ وایو چې یورپ ته تللی دی او ډېر مال دولت یې راوړی دی. دا په اردن کې دی، سعودي عرب کې دی، راشي واسکټ واچئ او سپینې کپړې واچئ او گاډې ماډې ایکس جیپ زموږ دیروجان اکثر والي او خلک چې دا خو ډېر مالداره دی، خو چې تپوس ترې وکړي نو 10-12 غنټې یا غریب د بلاکو دیاړي کوي، هغه ځان وجني او دا پیسې ګټل، دا لاسونه یې خوږ شوي او هغه چې کله په هغه کور کې واده نو دا جوړه هله د هلکانو یو شان جامې، یو شان واسکټ، یو شان پکول، یو شان شوز، د جنکو یو شانې او پخوا به چېرته ګرانه جوړه په 4000 او په 3000 وه، نن عامې جوړې 10,000 او 15,000 ته رسېدلې دي او د ناوې جوړې 1 لاک او 2 لاک ته ورسېدلې. دا به کم حد ته رسېږي. نو څه کېږي په دې کې داسې وشي چې قرضونه په ځان باندې واړئ او بیا نشي ورکولی، ځمکې وله خرڅئ او یا وله انډرپلی کوي او یا وله بیا په سود باندې پیسې رالي. د دې نه علاوه په دې ودونو کې دا کوم میوزیک کلچر چې دی خدای شته دی، بعضې په دې چم ګاونډ کې کله کله ودونه وي او دومره دا میوزیک سړی تنګ کي چې د زړه نه کله خیرې ورته وخیږي. حقیقت دا دی زموږ د زړه نه کله کله خیرې وخیږي چې یاره دا ولې دومره ناشنا میوزیک کلچر دی او هغه داسې حل چې دومره تیز دا ډیګونه لګولي چې دا زړه سړي له داسې ودرځئ. عبادت د خوند به نه درکوي، د چا ورسره د مریض غم ورسره نشته دی، چېرته د یو هارټ د بیمار غم ورسره نشته دی، د سټوډنټانو غم ورسره نشته، د طلباو غم ورسره نشته، چېرته به د ګاونډ کې به علما به دا میوزیک ناوري د هغوی غم ورسره نشته. نو په دې طریقه باندې کله د چا د خولې نه خیرې وباسي او خیرې ایسته قبول شي، ځکه چې د مظلوم خیرې قبلیږي. نبي علیه السلام فرمایي اتق دعوة المظلوم، د مظلوم د خیرې نه ګورې ځان وساته. او بیا نبي علیه السلام فرمایي الله تعالی وایي چې انی لانصر المظلوم، انی لانصر المظلوم، زه خامخا د مظلوم مدد کومه ولو بعد حین، کله به ګېډه ټیمه مو لګي. نو په دې غمونو کې په دې ښادو کې چې کله دا ډېر زیات دا رسمونه رواجونه شروع شي، میوزیک پکې شروع شي، دا بربنټوب پکې شروع شي، په حشي عریاني پکې وشي، د هلکانو جنکو پکې رقص مخلوط رقص او ډانس پارټیانې وشي، نو اکثر به دې کور کې بیا چې ګورې د ښځې خاوند یو بل سره داسې بیا چې ګورې یاره مولي صاحب چیني میني راولږ به دم نه کړي، هغه جنۍ والا کې بس جوړ نه دي، خواښې ونګورې بس جوړ نه دي، هغه زوی چې دی اوس خپلې ښځې څه خبرې نه کوي، بیا به کله په یو چا پسې زنانه به هم چرګه په ترخ کې نیولې روانه وی او چې دله څه دم کا او یا به چیني دم کا او تعویزونه، نو په کوډو منترو باندې بیا شروع کړي. لهذا زه درخواست کوم څومره خلک زموږ دا سیشن اوري لږ په دې رحم وکړئ، په دې خپلو مشرانو باندې رحم وکړئ، په دې معاشره رحم وکړئ، په خپل کلچر باندې رحم وکړئ، نوي نسل ته موږ څه منتقل کوو. لهذا دا دې حوالې سره جواب و. یو بل سوال دی ملګري کړی دی چې زما په خیبر بینک کې BOK بینک اف خیبر کې زما اکاؤنٹ دی او دا PLS اکاؤنٹ دی، پراپرټ اینڈ لاس شیئرنګ اکاؤنٹ چې ورته ویلې کېږي. په دې اکاؤنٹ کې چې زما کم منی جمع ده نو په هغې چې کوم پراپرټ راځي نو په هغې کله کمې وي او کله په دې کې زیاتې وي، کمی بیشي په دې کې راځي، یعنی فکس په دې کې سره شو نشته آیا دا پراپرټ په سود کې راځي که نه راځي. نو اصل خبره دا دی جی چې د اسلامي بینکارۍ دا خبره خو پاکستان کې هم څه علما د اسلامیک بینکینګ خلاف دي، په عالمي دنیا کې هم څه خلک خلاف دي، خو دا یو اویرنس هم راغلی دی او یو جهاد شروع شوی دی چې د کنونشنل بینکینګ خلاف، کم چې کنونشنل بینکینګ دی چې په هغې کې کم اکاونټونه PLS
اصل کې د پی ایل ایس اکاونټ خو په ظاهر کې د پروفټ اند لاس شیر اکاونټ دی، خو بنیادی طور باندې هغه پکس اکاونټ دی چې په دې کې د انټرست یو خاص ریشو ده، لکه دا په دې تیر بجټ کې 21% او بیا 1% پسې زیات کو 22% دا د انټرست ریشو ده. لہذا اسی ورته پی ایل ایس اکاونټ وي، خدا پیکس اکاونټ دی بنیادی طور باندې. یو ته کرنٹ اکاونټ وي. کرنٹ اکاونټ دا دی دا په بینک کې ستا که کنونشنل بینکینګ دی او دا اسلامیک بینکینګ دی او دا چې کله ستا پیسې پرتی نو تا ته هغه پیسې واپس ملاویږي. او دا کرنٹ اکاونټ اگر چې په بینک کې خو کنونشنل بینکینګ دی نو کرنٹ اکاونټ هم ځان ساتل غواړي، ځکه کته پنه کې نو هغه پیسو دی بینکاری کوي او بیا هم بل پرس کا سړی کوي نو د ضرورت په خاطر باندې بیا کنونشنل بینکینګ کې هم کرنٹ اکاونټ جوړولای شي. البته پی ایل ایس اکاونټ به ځان ساتي. پاتې شو په اسلامیک بینکینګ کې یا مطلب بینک الفلاح دی یا میزان بینک دی یا بینک اسلامی دی یا خبر بینک دی، په دې کې چې کوم اسلامیک برانچز دی او په هغې کې اسلامیک بینکینګ دی یا اوس پکې مختلف د کنونشنل بینکونو مختلف وینډوز جوړ کړل، اسلامیک وینډوز هغوی جوړ کړل او هغوی کار شروع کو. نو د هغې په باره کې د علما فتوا ده چې که دې سره شریعه لیسنس وي، یعنې د اسلامیک بینکینګ لیسنس ورسره وي د یو بینک سره او دا ول سټیټ بینک ورکړی وي، نو دا چونکې د کنونشنل بینک خلاف یو جهاد روان دی او دا یو جایز کار دی. لہذا چې په دې کې کله حقیقت کې د پی ایل ایس اکاونټ د خبر بینک او د دې د پراپرټ او لاس ته کله کمې کله زیاتې کیږي، نو دا یو جایز دی، په دې کې سود نشته. موږ د دې علماو سره په دې کې اګریو. ټیک ده، په دې حوالې سره موږ مطالعه وکړله. اسلامیک بینکینګ زما سبجیکټ هم دی، زه کالج کې ټیچ کوم هم. یقینا چې په دې کې بعضې مسایل شته خو داسې مکمل پاک نه دی او په دې کې څه ایشوز داسې شته دی چې هغه د اسلام سره قسم کنټرډکټ کیږي، خو د هغې په باره کې به موږ عملا به کار کوو، محنت به کوو چې الله رب العالمین په دې ټولو دنیا کې دا سودي بینکاري ختمه کړي او الله تعالی په دې کې اسلامیک بینکینګ شروع کړي. دا د دې حوالې سره وضاحت چې ما وکړو. تقریبا دا د بجلی د تلو ټایم هم د یو کم کوېسچنز چې راغلي دي نو هغه کوېسچنې تقریبا چې ما واغستلې او هغه ختمې شولې. البته یو کوېسچن په دې کې دی هغه زه وایم هغه دا دی چې په سفر باندې سړی رواني. دا یو ملګري تپوس کړی دی چې په سفر باندې رواني یو سړی او منځ ته ودرېږي، دا څلور درې منځونه چې کوم دي نو په دې کې قصر جایز دی. ساري منځ کې هم قصر نشته او د ماښام په منځ کې هم قصر نشته. 3 رکعات هم نیمېږي نو 2 هم نیمېږي نو ماسپښین مازدیګر ماسخوتن په دې کې 4 نیمېږي 2 کېږي. نو مقامي جمع ولاړه ده او مقامي جمع کې یو سړی ورورسېدو او د دا سایل داسې وایي چې د هغه امام 2 رکعاته کړي دي او هغه 2 رکعاته د هغه شروع دي، په دې کې دا مسافر ورغی ورسره ودرېدو، آیا د هغه سره سلام ګرځولی شي او که نشي ګرځولی؟ یعنې د 4 رکعاتو په ځای باندې چې امام خو 4 رکعاته وکړل او دا مقتدي ورسره 2 کولی شي که نشي کولی؟ نشي کولی ورسره. انما جعل الامام لیؤتم به، امام د دې لپاره جوړ شوی دی چې د هغه د اقتدا وشي په ټولو امورو کې. فاذا کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قرأ فانصتوا. دا ابو داود حدیث دی، په مسلم کې هم دی چې امام څه کوي هغه به ته کوې ورسره. په دې وجه باندې چې 2 رکعاته ورسره وشو نو دا به 3 رکعت ته پاسېږي او دا به وخت منځونه به بیا هغه 2 رکعته به د دې قضا به وکړي، 2 رکعته بس مزید به وکړي. د مقیم امام شاته به مسافر 2 رکعته منځ نه کوي بلکې مسافر به پوره منځ کوي. دا طریقه ده. البته یو مسافر امام دی، مسافر امام او مقیم پسې ودرېدو نو د هغې طریقه دا ده چې 2 رکعته به نه کلي هغه سلام وګرځو نو بس اب اواز وکړي چې اتموا صلاتکم فان قوم سفر، موږ مسافر یو، خپل منځ پوره کوي، تاسو اواز به وکړي نو هغه شاته کسان چې کوم مقیمین دي پابسېږي او 2 رکعته منځ به په هغې کې پوره کړي.